الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا الشيخ العلامة فقيه العصر المفتي غلام الرحمن حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين. قال: حدثنا المحدث الكبير مولانا عبد الحق الأكوربي عن شيخ الإسلام مولانا حسين أحمد المدني عن شيخ الهند محمود حسن الزيبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ محمد قاسم النانوتبي والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي. قال: حدثنا الشيخ عبد الغني الدهلوي قال: حدثنا الإمام الحجة محمد إسحاق الدهلوي قال: حدثنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي قال: حدثنا الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمهم الله تعالى. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشماوي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج بن المبارك الزبيدي الأصل البغدادي سماعا منه عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السزي الهروي سماعا منه عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي سماعا منه عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد الحموي السرخسي سماعا منه عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الحافظ الحجة الفرد تاج الفقهاء عمدة المحدثين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري قال: حدثنا أحمد بن أشتاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكابة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان
حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قدردانو عزتمندو اساتذه کرامو د جامع عثمانیه مجلس اعلی او د مجلس شورا اراکین حضراتو خوږو طالب علمان ورونو او په کثیر تعداد سره د جامع قدیم فضلاو په دین او مذهب باندې مینو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، د انتظامیه د فیصلې مطابق ما له تاسو سره خبره په پښتو ژبه کې کول دي، ځکه د طلباو کثیر تعداد د ملک هغه ضلعو سره یا د دې صوبې د هغه ضلعو سره تعلق لري چې د کومو ژبه عموماً پښتو ویل کېږي، لہذا د هغې د رعایت د وجې نه ملګرو فیصله دا وه چې پښتو کې به ته خبره کوي. زمونږ د شیډول مطابق کوشش زمونږ دا و چې موږ 12:12:30 پورې د پروګرام زمونږه انتها ته ورسي. تاسو لرې لرې نه راغلي یئ چې تاسو ته تګ اسان وي، خو د بدقسمتۍ نه کوم د دند موسمي حالات داسې وو چې هغې سره د ملګرو په راتلو کې را رسېدلو کې تاخیر وشو، نو د هغه غیر اختیاري د امورو د وجې نه دا پروګرام لږ لیټ شروع شو. دې وجې نه دی که دا تاخیر راغلی دی هم ستاسو دپاره راغلی دی. تاسو نن د جامع عثمانیه په چاردیوارۍ کې خپل د دې بچو خپل د دې طلباو په دوره حدیث سره تعلق دی، که شعبه تجوید سره دی او که شعبه تحریف سره دی، د دې د ښکلي چهرو باندې کومه ښکلی پټکی سجاب شوی دی، د دې د دیدار او دارنګې د دې د مشاهدې دپاره تاسو ټول تشریف فرمایئ. زه تاسو ته د جامع عثمانیې په دې چاردیوالۍ کې په راتلو سره د زړه د کومې د خیرالی وایم، دعا کوم ستاسو لپاره چې الله دې ستاسو د راتلل د خیر او د برکت پیغام وګرځي. الله دې ستاسو کلي وطن ته واپسي هر قسم آفاتو بلیاتو نه حادثاتو واقعاتو پریشانو نه حفاظت الله نصیب وګرځي. قدردانو عزتمندو مسلمانانو ورونو، زما کوشش به دا وي چې زه خپل دې فضلاو ته یو پیغام داسې ورکولو کوشش وکړم چې د هغه پیغام سره دي معاشرې ته مخکې څنګه ځي، نو دې دپاره مشعل راه او زاد راه په طور باندې څه پکار راشي. دې نه مخکې زموږ د جامع ناظم تعلیمات او د حدیث استاد حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتهم طلباو ته یو پیغام ورکولو کوشش وکړو.
زما دا نور ملګري اساتذه کرام د حدیثو چې ما نخي طرف ته او بس طرف ته ناست دی خپل په درسګاه کې یقینا د طلباو ته د مستقبل لپاره یو راه عمل هغه ورکړي او بیا د جامع عثمانیه مدرس حضرت مولانا مفتی ارسلان سے پل په منظوم کلام کې د مرګرو ته یو پیغام ورکولو کوشش وکړو زما خو طالب علمانو ورونو چې نن پورې تاسو طالب علمان یې نو د نن وروسته تاسو د علماو فهرست کې زمومه د دې پټي برکت تا دی چې تاسو د علماو په فهرست کې زیاده کولی کی تاسو طالب علمانه ژوند ایو جدا تک شوی دی او چې د معاشرې ته په دې پټي سره ځي ستا یو جدا حیثیت دی د حیثیت وخت په وخت باندې بدلېږي رابدلېږي طالب علمي دور کې کېدای شي ستا په حرکت باندې استاد هم بدلې ګڼلي ستا په یو قدم هغستو سره معاشرې نه محسوس کړي خیر دی طالب دی ستا په یو کمي یا په یو زیاتي سره یا د معاشره کې څه قدم هغستو سره کېدای شي ستا مور پلار ستا رشتہ دارانو ستا محلې والے ستا قوم قبیلې ستا خاندان څه محسوس کړي نه وي هغه په ناز باندې ستا حمل کړي وي دا بچی چې څه وخته پوري نو دی نیازبین وي د مور او پلار سره د ناز خبرې کوي چې یو ځل یو سټیج ته ورسي او خاص کر واده وکړي نو بیا یې نیازبینتوب لاړ شي ختم شي بیا د ده د امیدونو او د توقع شروع شي د سوسایټۍ او د معاشرې مور ته هم توقع ساتي پلار ته هم توقع ساتي ماما او رشتې دار ټول ته یو قسم توقعات ساتي تر اوسه پورې تاسو زمونږ دپاره یقینا د یو بچي په حیثیت سره ستاسو به ناز وړلی کېده ستاسو به یو خبره چې شمپوشي د هغې نه کېدله نن تاسو چې د میدان ته ځئ یو په ذمه دارانه حیثیت سره د میدان کې په دې میداني عمل کې قدم ایښودی نو تر اوسه نظبرداري وه اوس د نظبردارۍ نه خبره لاړه وته ستاسو سره د دې معاشرې او د دې سوسایټۍ د مور پلار د دې ادارې د خدامو پس امیدونه وابسته دي ستاسو په دې سر باندې چې دا ښکلی پټکې سجاب شوی دی دا یو رسمي پټکی نه دی دا یو علاقايي ثقافتي نه دی دا د جامع عثمانیه یا د یو بلې ادارې څه نښه نه ده بلکې دا پټکی ستا په سر باندې تا د احساس ذمه دارۍ دپاره یو پیغام دی هغه پیغام دا دی چې ته دا سند چې تا ووي او په دې سند سره تا خپل جوړ او تعلق هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکات النبوة سره جوړ کړو او دا نسبت تا منتقل شو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما انا قاسم والله یؤتی علم خدای ورکوي لیکن پیغمبر وایي دا تقسیمیږي زما په واسطې سره علما دغه وایي یو خو غنایم د پیغمبر تقسیمول یو معنی هغه ده خدای به ورکړو که پیغمبر ته هغه به تقسیم کړو خو دویم معنا دا ده چې دا نسبت دی دا علوم نبویه دي دا علوم الهیه دي د وحی دا امانت دی
چې دا رب کائنات خپل پیغمبر سینې ته منتقل کو لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه وخدوي نزل به الروح الأمين على قلبك سيدي باندې لتكون من المنذرين وتاسو هغه نسبت چې کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته بعشر ورکړل شوی دی علوم الهیه وحي من د هغه علوم الهیه او د مشکات النبوت سره ستا یو تعلق جوړ شو ستا یو نسبت جوړ شو د دې سند په واسطه سره او د دې سند په دې کړو سره یو زنجیر ستا جوړ شو چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکات النبوت سره د سینې مبارک سره ست کنیکشن لري نو پکې استاد څه حیثیت خي چې ته د معاشرې ته ځې د دې پړکی د تانا ستقازي دي د دې پړکی د تانا سومیدونه دي د دې پړکی د تانا په دې معاشره کې اوسو معاشره امیدونه لري استاد هم دی خو طالب علمان ورونو نن د سوشل میډیا دور دی او د سوشل میډیا دور کې د عالم اسلام مظالم چې مسلمانانو سره کوم کیږي هغه د سترګې په رد کې دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي هغه تا ته ورسي هغه زما د معاشرې ځوان ته هم رسي د نوجوان بچی ته هم رسي هغه واقعیات چې زما د دې بچی ته ورسي نو د مظلومیت شکار همیشه د پاره چې څوک وي هغه په زړه کې یو داسې ټکاني جذبه ورو فروغ اخلي نو دا دې ځای ته ورسي چې چېرته هم د دې سره داسې نرمه خبرې کېږي بل د ده په زړه باندې نه لري یو جذباتیت په دې سوسایټي او معاشره کې فروغ اخلي زما دا نوجوان فاضل هم کله ناکله جذباتو کې زمره مخکې لاړ شي هغه لشي دي راته کېږي زما د معاشرې دا ځوان بچی چې زما د مولوي صاحب زما د فاضل د په منبر او محراب باندې ذمهدارانه حیثیت سره ناست دي او هلته دی ولګي بې احتیاطه خبره وکړي جذباتي خبره وکړي معاشره کې راته افراطفري جوړه کړي ماحول راته روان کړي نو نوجوان بچی چې دلته کوم مخامخ ناست دی هغه به د ځان دوه قدمه مخکې ځي دې سره به د معاشره کې داسې افراطفري راشي او کوم تعمیري سوچ دی هغه لاړ شي د تخریب شکار شي دویم طرف چې د معاشرې ته ځای یو ذمهدارانه حیثیت سره ځای ټیک ده په مسلمان باندې په عالم اسلام کې ډېر ظلمونه کېږي په هغه ظلمونو یو نظیر موږ ته مخکې د مکې د مشرکانو مظالم دي په دې کې 14 کالو کې زندګي زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې تېره کړې ده هغه چې د دې دور نه وتی دی 19 کاله زندګي د مدینې تېره کړې ده د 30 کالو کې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه زما خوږه فاضله وروره ستا د جذباتو علاج دی په دې کې ستا د رویې علاج دی په دې کې او ستا د سوچ او فکر لپاره مواد تا ته په دې کې ملاویږي لهذا ته چې دا پټکې د په سر باندې نو دې میدان ته ځې نو ته به د دې خیال کوې چې یو شخص نه زه یو تن نه زه مثال تو سره زید عمر بکر نیم بلکې زما یو نسبت دی که زه ښه کار کوم نو زما دا نسبت چې دی نیکنامۍ ته ځي او که زه بد کار کوم زما دا نسبت څومره چې واخلې دا متاثره کېږي
حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده عموما د ختم بخاري په موقع باندې په هغه وخت کې ختمونه دا طریقې سره نه دي ممکن نن سبا کوم مروج دي اسانه طریقې سره به د شورا ممبران بران الناس وو دوره حدیث طلبا با کینا سلمان سے آخری حدیث وی استادان بنافس اجازه به ورکړه نو دغه فنکشن وو نن سبا کوم طالبان د ډېر ملتونو په اشاره کما دي طلبا او تبل رضوي ملکه کې اتفاق را سره کوي راځي داسې سر 4 بجې وخت کې به خیر دی استادان راغونکو او تاسو دا پروګرام بداري ډېر په خفیه طریقې سره وکړو نه ټول مشران ته تکلیف نه ورکوي زما خیال سره په دې 129 طلباو کې یو ما سره متفق نشه او ټول جذبات لاسو حفظ والو نه هم تاسو نو کړو دورې والو نه تاسو کو مزدي علماء دي یا ما د سوچ او فکر ما چې دا موجوده وخت کې نن سبا د مدارسو دا پروګرامونه کیږي कि सोसाइटी ته یو پیغام دی सोसाइटी اکثر تپوس کوي مدرسو پټ سره ورځي څه کوي نو زه ذاتي تور سره دا پروګرامونه چې کومې مدرسو کې کیږي نو زه دا د مدرسې مدارسو په حواله سره یو مستق پیغام میدان ته لري مدرسې د خوري بچي جنن د معاشري کې د هغه انحطاط ته د اقدار او علمي انحطاط ته د بچي د ملک د مختلفو علاقو نرالل او مدرسې ته راشي کله چې دا بچي راولي مدرسې ته نو دا د ماشوم حفظ والا بچي چې واخلي د پوز هم نشي پاسولی بله د واشروم د استعمال کول هم نه ورځي دا بچي چې کله د مدرسې ته راځي د مور او پلار د ادب او د احترام په رسوم باندې آگاه نه او د سوشل میډیا د کوم د حیاي شکار شي نو د مور او پلار لپاره دردسر ولګي دغه بچي کدی معاشري تلاړ شي نو د آیس او د هیروین او د چرس او د ګنداو نشو شکار راته وګرځي چې دا بچي د پلار لپاره دردسر دی دغه بچي چې پرون دا تمہارا دا کړو دا بچي چې دا نه او مدرسې تا ته درکې د خپل پالش کو د سپین نه راوغسته د مدرسو پالش کو د کوم نه قتل چې په معاشره کې به سره سمانه کې پاتې قرآن دې ته یاد کو د قرآن سره د اصلي تعلیم غم او فکر دې د لپاره وکړو چې د انګلیش او میتھس او اردو زده کا تقریبا ته هم پر استعداد د حاصل کا چې د درې څلور کال په حفظ کې تیری دا د دورانیه هغه چې د سکول تعلیم هم د انقطاع راځي او سبا د داسې 12 کالو بچي د 14 کالو بچي د چیزي معاشره ته نو کم از کم په معاشره کې د اتم ته اهل وګرځي دا بچي تعالی درکړه دا د مدرسو کارکردګي ده په خوندګۍ کې تاسو سکول کې نشته دي تاسو په کالج کې نشته دي تاسو ذمہ دار خلک دا بچي په دې بچي هو کتایو لیکن هاوس ته ورکړي کته یو بل سکول سیستم ته ورکړي نن د هغه رویې او د دې رویې ته په فرق وګوره نن د هغه تعلق تاسو سره د مور سره او د دې بچي تعلق د مور سره او د پلار سره هغه ته وګوره تاسو په پته دی مدرسې څه کوي دا بچي چې تاسو پرون راکړي د معاشري د حالات شکارو د معاشري هغه رواج او هغه حالات شکارو چې کوم چې معاشره یو بې توازنۍ سره روانه نن الحمدلله من رسیدا کې د خپل پټکی او نوراني چهره په راده وکړي تعالی خیر دی دا بچي چې ما څه کراته د موږ په طریقو نه پیدا د چې ما څه کراته د تقریر خو لا پرېږه د پیس نه پیدا
لیکن دې مدرسې ته راغی نو دې مدرسې د داسې تربیت وکړو چې معاشرې ته دې ورکړي یو فرد نه ورکړي تا فرد را کړو تا شخص را کړو او مدرسو د دې بچي نه د شخص په دې باندې یو جماعت جوړ کړو یو قیادت صلاحیتونه یې پکې نکار د هغې وکړو د هغې رانایي راوستله پکې نن دا بچی چې معاشرې ته ځي قاعدانه صلاحیت سره معاشرې ته ځي د معاشرې د تقدیر فیصلې به د ده په وجې سره کېږي ته مدرسو نه نور څه غواړې ټیک ده کله نه کله راته سړي وایي دې ته څو ډاکټران پیدا کړو او څومره انجینران پیدا کړو او څومره ساینسدانان پیدا کړو انشاءالله که دور لګوي موږ به امرونه به ژوندي په جامع عثماني په نهج باندې الحمدلله زما دې ملګرو ماله خدای ډېر وفادار ملګري او ډېر محنت والے ملګري او د جامع سره زما نه زیات وفاداري کوونکي ملګري راکړي دي مبړي الحمدلله کوم نظام دې ملګرو جوړ کړی دی هغه وخت لا هم دی جامع عثماني به ستا د معاشرې ته هو په سیول سروس کې تاسو ته به ښه اصول والا کسان د دې نه راکوي تاسو د دې نه انجینران هم راکوي ډاکټران به هم راکوي دا دومره شی نه دی 3 کاله مخکې موږ دې له باقاعده د خامسې نه BS سیسټم اسلامیک سټډیز او BS انګلیش والا شروع اوس زمونږ آینده کال نه چې سي ته موږ سبا درخواست ورکوو NOC دپاره موږ IT باقاعده BS IT دا به شروع زما دا بچي به دې شعبو ته په مخکې کېږي یو شعبه موږ مخکې ته دې ته دفتو دا داسې نه دا داسې نه دي د دې تقاضې اوس بدل دي دې د پوره دنیا ګلوبل ویلیج په حوالې سره زما د دې بچي نه د یو علاقې د یو کلي خلک امید نه ساتي پوره دنیا امید ساتي دا د مدرسو دا سوچ او فکر دی چې زه د دې بچي تربیت داسې وکړم چې دا تربیت سبا د علاقې په ځای باندې د پوره سوسایټۍ نه بلکې د پوره ملک د حالاتو ادراک لري او چې دې خبره کوي په پټو سترګو نه کوي بلکې د دنیا حالاتو باندې د دنیا په نبض باندې د ده لاس وي او د هلته خبره کوي نه د داسې بچي تیارېږي ته ماته وښیه په دې ملک کې کوم کالج دی کوم یونیورسټي ده کومه اداره ده چې هغه مدارس داسې ونه کارکردګي ته وښیي اکثر په دمتوب باندې اکثر په بېدینۍ باندې کردار خو هغې نه څه توقع نشي نه کېدلی هغه دا زما تعلیق دی چې نن ما نه ځي جاړي دغه په سترګو کې اوښکې راځي ولې دې استاد دغه یو مینه ورکړې ده یو محبت ورکړی دی دا تعلیق د دې استاد په تېرو چتونو باندې د یو بل سره جګړې کوي دا تعلیق دا استاد خپل محسن ګڼي دې که په زړونو کې لرې وي نو دې هلته یو نسبت جوړي نو دا هغه نسبت درد ده ولې یو استاد دته یو مینه ورکړې ده ته لاړ شې یونیورسټۍ ته ته لاړ شې کالجونو ته د دې ځل یو چانسلر صاحب راغلی هغه د دې طالبانو وظیقتې ته وکتل بدوبش ته وکتل نورې خبرې چې هغه متاثر شي هغه لا پرېږدي طالبان استادان ته کېړی سمولې کېړی اخلي د ځان سره سینې سره لګوي دا څوک چې موږ دا طالبان دي هغه موږ په یونیورسټو په کالجونو کې د هلکانو نه پټېږي چې څوک په انډو باندې موږ ونیولي زمونږ یو ملګری هغه راته کیسه کوله وایي چې کله فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر کې وم نو دیهاتو نه رالم نو ما به د استاد نه یېرېدم ما به یې کرسي په ځان پوکله چوف به مې کړ چې خدای استاد راته غوسه نه شي اوس استاد یم چې کالج ته لاړ شم نو اخ کرسي په ځان باندې پوکم چې دا شاګرد راته چېرته غوسه نه شي نو زما د سوسایټۍ د معاشرې دا کار مدرسې دا کار او صاحب دا ښکلي بچي درته معاشرې ته تیار کړل دا د مدرسو کارکردګي ده دې چې دویم که دا پیغام د معاشرې ته د مدرسو د وجې نه ځي دا پروګرامونه
كدوش ونعمة البدع بركة ولكن داري أثرات تتلقيږي الحمد لله دا نن دا پروګرامونه دا چې څومره چې کېږي دا د معاشرې ته د مدرسو کارکردګي ښودلی کېږي لہذا هغه میډیا یو تدارک کېږي چې کوم میډیا د مدرسو منفي هغه پروګرام چې دی د منفي پروپاګنډي دې وجه نه زما دې ملګرو ته دې علماو ته 129 تعداد تقریبا سیو پکې مخکې رسو شوي دا 130 شپږنیمې شلې فضلا پاتې چې نن مدرسه راکوي او دې امیدونو ته ځي او دې میدان ته د دې نه زمونږ امیدونه دي هغه امیدونه تاسو له دا دي دنیا نن د ګلوبل ویلیج په حوالې سره یو بحث باندې ټول دنیا باندې کوي منفي پروپاګاندا د مدرسې او دارنګې د جماعت د ګیري او د پلټي خلاف ټول دنیا کې پروپاګاندا کیږي دې پروپاګاندا ټول یوازې په جبې سره نه دی بلکې امام بخاري وی ان اعمال بني ادم او قولهم یوزن طالب ته دې پروپاګاندا ټول کته کولای شي په کردار او په گفتار دواړو سره ستا خبره کوم په معاشره کې چلیږي او صرف د دې خبرې مدلله خبره یو داسې خبره چې هغه مخاطب کو مطمئن کرا سکتا مخاطب دې مطمئن کړي حالات پر رڼا کې ته یو د گفتار خیال کوي خدمت د دې نه لوی سیس چې واخلي هغه ستا کردار دی لهذا زه د فضلاو نه چې معاشرې ته ځي نو د ده د کردار او د ده د گفتار یو امید ساتم چې دی به د دې پروپاګانډې توړ چې راولي هغه به په دې گفتار او په دې کردار سره به راولي گفتار مطلب دا دی پریزنټیشن به داسې معاشره کې به کومه خبره پیش کېږي هغه به داسې وي چې معاشرې خلکو ته به ګوري نو د هغې مطابق به خبره کوي او کردار به یې داسې ساتي او صرف چې د ده دې کردار باندې د خلکو یو اعتماد دومره وي چې خپل په سترګو باندې اعتماد را نه شي کردار به ته په معاشره او سوسایټۍ کې ساتي دا پروپاګانډا به ستا په کردار سره او ستا په ناستې ولاړې سره د دې پروپاګانډې توب راځي او دغه څیز دی چې انبیا علیهم الصلاة والسلام په سوسایټۍ او د معاشره کې کوم نمایندګان لیږي خدای کوم نمایندګان لیږلي دي هغې له یو معیاري او مثالي کردار ورکړی دی تاسو وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 کاله ژوند د عربو په معاشره کې دی هغه معاشره چې کوم کې د مرۍ نه سړی ونیسي او د ده نه څه شی په زور اخیستل دا بهادري وه هغه معاشره چې د کاونټر په اګو باندې جګړه به صدو پورې چلېدلې هغه معاشره چې قرآن ذکر کوي د هغې یو جلد وکنتم علی شفا حفرة من النار د جهنم په غاړه باندې ولاړه وه اقدار التصوف انسانیت تعظیم التصوف لیکن هغه معاشره کې پیغمبر را پسې او خلکو ته یو چیلنج ورکړي فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون 40 کاله مې تاسو کې ځواني تېره کړې ده څنګه مې تېر کړی دی کاروبار مې کړی دی ځواني مې تېره شوې ده معاملات مې راغلي دي فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون او چې کله صفا باندې را جمع کړل یو لوی چیلنج ورته وکړ ما دې ژوند کې څنګه وي دروغ مې خو ته ویلي که رښتیا مې ویلي
کردار دی انبیاء په معاشره کې پیش کوي. دې وجې نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله چې نبوت ورته ملاویږي او ما حدیجة الکبرى ته راځي، حدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کومه تسلي ورکوي هغه د پیغمبر د کردار انک لتصل الرحیم ته کردار داسې دی چې په معاشره کې غورځېږي ده پریشانه کېږي ده. دې وجې نه ما خوب فاضل وروره چې معاشرې ته موږ تالیږو نو معاشره هم ستا ټول په دې کردار سره کوي. دروغ ونه وایه، حرام رزق ونه خوري. که ته په مدرسه کې د خلکو د دې خیراتونو داسې تحفظ وکړه، داسې تحفظ وکړه چې لکه خپل د مال نه زیات تحفظ د پردي د خیرات وکړه. که ته په دې جومات کې دا د خدای کور وګڼه، دې کې هغه دیانتدارانه رویه دلته اختیار کړه، هغه خپل د هغه د کتاب الجاري په حوالې سره هغه ثبوت نه ورکړه چې ستا کردار د خلکو ته په مخه باندې ته که سکول کې، ته کالج کې، ته په یونیورسټۍ کې ته کردار پکار دی. دا د عصري او دا د دیني نظام تعلیم فرق دی. دا نه چې ته هلته کمچوری شکار یې، هلته یو کردار جوړ کړه، تا نه خلک چا پسې ځه مه، ځان پسې خلک راوله، ستا دا قیادت دی، ستا کردار داسې دی. نو دا معاشره کې داسې یو تبدیلي انقلاب راوله، داسې یو تبدیلي چې خلک ګوري چې دا د مدرسې د یو فیضیافته بچي هغه اثرات. زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره کوم په دې یونیورسټۍ کې یو معذوره سړی د اکابرو په لاس کې دغه تربیت شوی حضرت مولانا محمد اشرف سے رحمت الله علیه، معذوره سړی او چې کوم د هغه شاګردان پاتې شوي او څه خو باندې نشي تللی اوبو به یې ګرځو او کلي کې چې دا وخت د علوم حقانیه کوله خټه کې مدرسه کې کله نه کله به مسلو له حل کا سړي په اوبو به ناست په شا به یې ناست را به یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے، معذوره سره. لیکن په هغه یونیورسټۍ کې زه چې نن د بیوروکریټسو کې چاته ګورم، کردار ته یې ګورم، زما یقین راځي چې اس کو کہیں مولانا اشرف کے ہاتھ لگے ہوئے ہوں. دوسرے انقلاب بیا راغی، تبدیلي راغلی. من معاشرې ته ستا د دې ضرورت دی. زما په دې معاشره کې هر څه ډېر دي، ولې ډېر نه دی؟ چې کوم څیز ناپید دی هغه کردار دی، هغه کردار دی. زما په نظام تعلیم کې لیکن شک نشته مالا عصري تعلیم زما ضرورت دی، سچ زما عبادت دی. مالا کیمسټري زده کول هم زما عبادت دی، ضرورت مې نه دی. مالا فزیکس او مالا هر جدید علوم ساینس زده کول زما عبادت دی. ولې به زه دا نه زده کوم؟ خو مال افسوس په دې دی زما یونیورسټۍ کېدای شي د کیمسټرۍ او د بایو او د فزیکس او د نور ساینسي دغه ماهرین ورکړي معاشرې ته، لیکن کردار کې هغه بیا د هغه نظام تعلیم کې پلې پولې والا هغه بیا د دې محتاج دی چې کردار دې دلته دی کي. نو چې کوم څیز ماته هلته نه ملاویږي هغه کردار دی. دا کردار په مدرسو کې نو زما خوږه فاضل وروره چې ته دا شناخت خپل په معاشره کې هغه شناخت وګرځئ چې دا پیمان نشي دا او دا د خپلو د لاندې راځي شي. په سیاسي میدان کې ځي زما خو تا بنده طالب علمۍ دور کې مې در باندې پابندیان دي، لکه ما دا نه برداشت کړو چې طالب دی زما په سیاسي میدان کې کته او بر یې د دې دپاره استعمالېږي. دا هیڅ تعلیمي میدان کې وروسته لپاره زه تا نه برداشت کوم چې نور شي، ځکه تعلیم غواړي یکسويي، او چې ته تعلیم ته یکسوی علم حاصل کړي نن ته فاضل شي، نن ځه په میدان ته تاکې قاعدینه صلاحیتونه دي خدای دې کړي ته په دې معاشره کې یو قیادت سنبال کا.
خو که ته په پارلیمنټ کې که ته په صوبایي اسمبلی کې که ته په مرکزي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې که ته په سینټ کې نو کردار خپل وساته چې دا کردار خلک لرې نه ګوري اوهو دې ته ویلی کېږي تعلیم دې ته ویلی کېږي نو زما د تعلیم د بدنامۍ ذریعه ونه ګرځي نو زما د تعلیم هغه خلک چې موږ هغه دې ته په انتظار کې دي ته کردار سره منباوله ته دوه پروپاګنډې دوه تدارک چې څه کولی شي هغه ته ما په دې کردار سره کولی شي او دا کردار به ستا د کور نه شروع کېږي ستا د مور او پلار د رویه سره چې نن نه ستا بدلوي ستا د ورونو خویندو سره ستا د خاندان سره ستا د ماما سره ستا د کاکا سره ستا د رشتهدارانو سره هر یو مصلحانه کردار وي ستا دا نه چې ته لاړ شې د وطن په دشمنو کې په دشمنۍ کې پرېوځې او په دې جنبې کې پرېوځې د خپل رور تربور رشتهدار دا په یو پلیټفارم باندې جوړ کړه د اتفاق او د اتحاد سبب ته لومړی د کور دپاره وګرځه بیا د خاندان دپاره وګرځه بیا د کلي دپاره وګرځه او بیا د دې علاقې دپاره وګرځه بیا د دې ملک دپاره وګرځه او بیا د پوره دنیا د امت مسلمه دپاره وګرځه ستا که په دې ځای کې د کور نه نظام دې جوړ نه شه نو ته چېرته د دنیا دپاره د یو خیر پیغام نه شي ورکولی ته به لومړی دا پیغام د دې نه شروع کړي دا ستا نسبت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دا دستار ستا په سر باندې دغه احساس تا ته راکړه او الله دې خوب کړي امام بخاري سره چې امام بخاري رحمه الله دې لیکوال اعمال بني آدم وقوله میزان سره چې د قیامت پر ورځ وزن دې کېږي د اعمالو په دې کې به د گفتار او د کردار وزن کېږي گفتار او کردار به په دې باندې تول کېږي او څنګه قیامت کې تول کېږي بیا په دې معاشره کې هم تول کېږي قدر په دې سره معلومیږي زما خوږه فاضله وروره په دې میدان کې چې ته کله روانېږي او ځې یقینا ستا د گفتار او د کردار یو معیار پکار دی مخکې امام بخاري یو خبره وکړه وقال مجاهد امام مجاهد د حضرت عبدالله بن عباس شاګرد دې سړی دېرش ځله د عبدالله بن عباس د قرآن ویلي استاد سره ډېر وفادار و مجاهد صاحب وایي القسطاس العدل بالروميه وایي دا د قسطاس لفظ چې دی د رومي ژبې نه د عربۍ ته راغلی دی معلومه ده چې قرآن کې د نورو ژبو نه د فصاحت او د بلاغت او د کمال د عربۍ د کمال او د اسلامي ثقافت د کمال د اظهار دپاره نورو ژبو نه لفظ هم راغلی دي په د عربۍ کې استعمال شوي رومي ژبې دا لفظ راغلی قسطاس رومي ژبه کې قسطاس د عدل په معنی سره وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه خو عربي ژبې ته چې راغی نو علما په دې ښه پوهېږي کېدای شي تاسو عوام د ادراک نه بالا خبرې دلته یو دوه پلیټفارمونه دي یو پلیټفارم د مجردو باب ورته وایي دویم پلیټفارم د مزید دی دا لفظ د قسطاس چې د مجرد په دې پلیټفارم باندې پروت وي نو دا د ظلم په معنا سره استعمالېږي او چې کله دی د دې پلیټفارم نه بل پلیټفارم ته راشي د مزیدو نو هلته دی کنورټ شي هغه د ظلم نه لاړ شي عدل معنی ته لاړ شي نو دغه یو لفظ دی چې د قسطاس دا لفظ دی دا په مجردو کې دا دې پلیټفارم نه چې دی استعمالېږي دا د ظلم په معنی سره استعمالېږي واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لیکن کله چې دی د مزیدو پلیټفارم ته لاړو هلته دې سره یو بل فرع لګېدو همدا د باب افعال ورته ویلې کېږي هغې دومره کمال راوسي چې ظلم یې ختم کړو نو چې ظلم یو ځل ختم شي نو د عدل بولباله وي نو مزیدو کې چې اسم فاعل د دې د مقصد سره راشي په معنا د عدل سره راځي ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل مزیدو پلیټفارم نه چې دا لفظ راځي په معنا د انصاف سره راځي لیکن واما القاسط او که د مجردو په معنی دغه نه راځي پلیټفارم باندې او الجار باید د ظلم په معنی سره راځي زما خوږه طالبه وروره تا ته دې کې یو بهترین پیغام میلاو شو لومړی پیغام چې ته دې معاشرې ته ځې ستا په دې رویه کې ستا په دې کړو کې تعمیر هم دی
او تخریب هم دی په یو کس نفس کې ظلم هم پروت دی او په دې یو کس نفس کې چې واخلې عدل هم پروت دی ستا په دې ژبه کې پښتو کې وي که نه هم کلا ده هم بلا ده په دې منبر باندې راشي دا زما قوم دا ته خرابولی هم شي دا زما قوم تعمیر ته کولی شي دا زما قوم دا ته د معاشرې دپاره رحمت پیغام ګرځولی شي لیکن ستا د خبرې د وجې نه که د دې تربیت ونه شو او تا د دې غلط تربیت وکړو او غلطې لارې باندې د روان کړو نو دا سبا د معاشرې دپاره د تباهۍ او د معاشرې دپاره د پریشانۍ ذریعه هم ګرځېدی شي ستا په دې یوې ژبه کې دا کله په یو طرف کله په بل طرف چلیږي دې وجې نه ته چې د معاشرې ته ځې نو د ژبې ته دې خیال کوه ګورئ د ژبې ته لکه د دواړو خبرې احتمال دی دا متضاد دي دا لفظ ته متضاد جامع دی عدل او انصاف دواړو دپاره نو ستا دا کردار او گفتار ښه والی په دې معاشره کې دکې دواړه احتمالات دي دواړه احتمالات دي ته که کردار ستا کېږي د ښه کردار افناو کې خپل د روح تربیه وکړې ته ستا دا روح دا دې ځای ته ورسي چې دې غلبه راشي په دې زړه باندې نو ته یو معیاري کردار وایه صوفیا وایي د انسان په دې بدن کې دوه څیزونه دي یو نفس دی او بل روح دی او د دې زړه په دې زړه باندې جګړه ده ځکه دا زړه رئیس الازادي ته وایي او دا زړه دا بادشاه دی د دې بدن دا دارالخلافه ده نو دا دوه قوتونه روحاني او نفساني دا دواړو قوتونو په دې زړه باندې جګړه ده روح وایي زه په دې باندې قبضه وکړم نفس وایي زه په دې باندې قبضه وکړم او حدیث کې راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد لمضغه په دې بدن کې وړوکی ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب پیغمبر وایي وړوکی ټوکړه ده که دا سمه شوه د ټول د بدن د دنیا سمه شوه او که دا ټوکړه خرابه شوه ټول بدن تباه شو صوفیا دوه قسمه محنت دی یو زموږ نقشبندیه سلسله ده یو دا نورې سلسلې دي دا نورې سلسلې په دې نفس باندې لومړی محنت وکړي دا نفس کمزوری کړي چې نفس کمزوری کړي د روح غلبه راشي په دارالخلافې باندې روح قبضه وکړي انسان ښیي انسان کې ملکوتي صفتونه وي دا د محشرې دپاره رحمت ګرځي خو که کله د نفس غلبه په دې قلب باندې راشي په دې زړه باندې نو دا انسان بیا درنده دی ته په دې معاشره کې لږ وځه او لږ وګوره هغه انسان چې خدای پیدا کړی دی د خدای په څومره توانایي خرج شوې ده څومره طاقت پې خرج شوی دی او دا کمبخت راپاسي دغه انسان بې وجې مړ کړي خدای به په دې څومره خفه کېږي دا د روح تقاضا نه وي دا د قلب باندې د درندګۍ او د حیوانیت قبضه کړي پردي مال ته دې معلومه وي حلال او حرام کې تمیز د نه ختم شي دا د غویي او د خر او د سپي خوی دی دا د په دې روح باندې د قلب باندې چې غلبه راشي د ده کردار بیا دا وګوري سره جایز و ناجایز ته نه ګوري وایي اب حصه دي سکون دی خوري ولې یاره پیسه پکار ده سپی وایي هله خوراک پکار دی نه نو سره څه کار دی چې بسم الله ویلې ده که نه ده ویلې سپی وایي ډنګر وایي هله شنه پاڼه پکار ده که د مالک ده او که د بل ده زما دې سره څه کار دی دغه درندګي خویونه دي او دا په انسان کې کله دا درید تاسو ګورئ د معاشره کې نو څه راپاسي نیکه مړ کړي زوی راپاسي پلار مړ کړي ورور راپاسي ورور مړ کړي دا ظلم نه
چورو راپاسی یو انسان راپاسی په معاشره کې د بل په جایداد باندې قبضه وکړي د بل په کاروبار باندې قبضه وکړي خدای نه یریږي دا زړه خراب شوی او دې باندې د کردار چې معاشره کې د پریشانۍ ذریعه ګرځي نو دا په دې سره ګرځي چې د نفس غلبه په دې قلب باندې راغله هو کله چې د ده په دې قلب باندې د روح قبضه راشي الله اکبر الله اکبر کله نه کله د خلک راشي د مسلو له تپوس کې یا چېرته تکلیف کې وخت لګولي یا چېرته یې کافر صاحب نه بیعت کړي یو ځل یو سړی ماته راغی زه کوري کې وم دلته وم د دې بلې نه راغی ما ته یې ویل مېلمه کې پاتې شوی رشوتونه مې اخیستي زما خیال سره یو سړی راته دا وکړ هغه نه ما 1200 روپۍ هغه وخت ډېر شپېته دېرش کاله مخکې 1200 روپۍ رشوت اخیستی واخې دا ډېر ښه سړی نه میلاوېږي جوس وایي خاندان یې وګوره خاندان پسې ګرځېده څه مدیر وروسته راغی ویلي خاندان مې وله معلوم کړو 1200 روپۍ مې هغې له ورکړلې او 1300 روپۍ مې کرایې خرچه کړله نو دا څومره د کردار دی چې دی د 1200 روپیو د مالک ته د رسولو دپاره 1300 روپۍ هغه په کرایې باندې خرڅ کړي خو دا د دې یو کردار دی دا هلک چې د زړه دنیا بدلې نو چې کله تاسو د زړه دنیا بدله کوي صوفیا زموږ وایي دا نور صوفیا وایي دلته وایي دا نفس باندې محنت وکړه دې ته لطیفې او په دې باندې ذکر او فکر کوي چې دې مغلوب شي نو روح به غالب شي او زموږ د کشمندي سلسلې نه دا روح توانا کا دا روح مضبوط کا چې دا مضبوط شي که نه نو دا نفس به ته همدغسې وېرېږي دی به بیا ګوټ کې د برمې مسکین کې جوړي نو هغې کې روح باندې محنت کوي هر څه چې د زړه دنیا بدلې کړي چې د زړه دنیا بدلې کړي د ده کردار دومره لوی شي دغه کردار دی چې د مخکې ادا کوو نو دی د خر نه بدتر دی د غوی نه بدتر اولئک کالانعام بل هم اضل لیکن چې کله د زړه دنیا باندې محنت وشو نو د کردار بدل شو دې کوم ځای ته ورسېده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بیت الله نه چاپېره ګرځي خدای کور ته د خدای کوره ډېر قیمتي ډېر لوی عزت ته دی خو زما د په هغه ذات قسم وي کوم ذات چې زه پیغمبر لېږلی دنیا ته د خدای په دربار کې د هغه انسان چې د کوم انسان زړه د ایمان په رڼا نه منور وي د کوم انسان سینه د ایمان په رڼا سره منور وي د خدای په دربار کې د خدای کوره تا نه د هغه ایمان والا قدر زیات دی رښتو نه مخکې شو دستا کردار دی وقال مجاهد مجاهد سے وی یو لفظ کې واخلي لیکن د ظلم او د عدل دواړه پیغامات پرته دي ستا په دې گفتار کې تخریب او د تعمیر دواړه خبرې پرتې دي ستا په دې کردار کې د نفسانیت هم پروت دی او ستا په دې کردار کې د روحانیت اثر هم پروت دی هذا زما ښکلي فاضل وروره امام بخاري تاته پیغام راکوي مشرې ته ځې مشره تانه دا توقعات ساتي چې ژوند بدله د دې پړکي تقاضي دا دي په کردار باندې ګوره چېرته سودا ونه کړي د زمین خدمت کې څوک ونه لګي دا یاد ساتي امام بخاري دلته وقال مجاهد دا یو بله خبره ده امام بخاري ډېر لوی سړی دی دومره لوی سړی دی چې زه دې طلباو ته دا خبره کوم دې ته ما ویلي چې دی د غیر مقلد نه هم مقلد جوړوي هغه هم ځان له مقلد کوي ځکه چې هسې خو غیر مقلد وي تقلید شرک دی لیکن چې کله حدیث ذکر کړي نو چې لکه حدیث چا ذکر کړی امام بخاري ذکر کړی نو څه کوي چې امام بخاري ذکر کړی بخاري لوی سړی دی هغه خبره موږ په پټو سترګو منو دغې ته تقلید وي تقلید نور څه دی ودغې ته وایي که نه امام بخاري دومره لوی خبره هو صاحب دی چې د بخاري شریف کې رواني او محاسن بخاري کله په مخه راشي
کمالات راشي کله کله ډېر په جلال کې راشي قال بعض الناس سره بدل سختې خبرې وکړي خو د ده د عظمت د وجې نه څوک هغه بد هم نه ګڼي لوی سړی دی او بیا هم یې وقال مجاهد خبره د مجاهد را نقل کړي زما ښکلي فاضل وروره ما ته په دې کې یو پیغام راکړي چې اعتماد خپل په مشرانو خپل په اکابرو باندې زما مشران اکابرین د دیوبند دي زما مشران د دارالعلوم حقاني مشران حضرت محمد الحق نور الله مرقده دارنګه ورسره حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه دغه مشران دي زما د مرګري چې څو ناس یو ټول ما سره په دې کې شریک دي که حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه دی یا که مثال تو سره نور اکابر دي دا ټول د دغه د دې ګلدستې هغه ګلونه دي دا اکابرین دیوبند زموږ مشران دي پیغمبر نه دی لیدلی صحابه نه دي لیدلي خو مولانا عبدالحق لیدلی دی موږ د مولانا عبدالحق په کردار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کردار لیدلی موږ د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په کړو کې د حضرت مدني موږ نه دی لیدلی خو د مدني کردار او گفتار موږ د مولانا عبدالحق په شکل کې لیدلی ما شاه ولی الله نه دی لیدلی خو ما د شاه ولی الله هغه نسبت د ده د شاګردانو په واسطې سره چې منتقل شوی دی زما د شیخ مولانا عبدالحق رحمت الله علیه او د مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه چې هغه ته مولانا نصیر الدین قرقشتي رحمه الله دا نسبت راغلی ما په هغې شکل کې دی ځای دی ما صحابه نه لیدلي خو د شاه ولی الله نه په مخه باندې دا سلسله چې امام بخاري ته ورسېده امام بخاري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسي ابو هریره ته رسي ما د ابو هریره کردار په دې سلسلې سره راتلو پرې ټولو اکابرو کې لیدلي وما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند او د زندګي باندې چې زه پوه شم د دې اکابرو په دې کردار سره پوه شم نو چا باندې به اعتماد کوي خپل په اکابرو باندې اعتمادي وکړو کله کله سړی په نشه کې راشي علمي تحقیقي ذوق مې دی پرېږدئ فلاني دا داسې مه کوه مولانا روم یو ځای کې خبرې کوي چون خدا خواهد که پرده کس دارد چون خدا خواهد که پرده کس دارد میلشان در طعنه پاکان زند کله چې خدای یو سړی بېعزته کوي بربادوي تباهوي نو میلشان در طعنه پاکان زند د ده په زړه کې خپل په مشرانو باندې بدګماني پیدا کوي دا د ده مجاهد یې شي نور صحابه عظمت ساتي په زړه کې چېرته د صحابه مبارک میراث والعندهي عظمت والسلام تابعین ته ائمه مجتهدین ته زما د اکابر د دیوبند د په حنفیت کې دي او حنفیت چې واخلي او صاحب ما ته د اسلام روح چې ښولی دی احنافو بیا ښولی دی ټولو ته د حق په نظر ګورم شافعیو ته هم ګورم حنابلو ته هم ګورم مالکو ته هم ګورم زه دا نه وایم چې دنیا کې صرف دیوبندیان چې دي دا مسلمانان دي نور چېرته نور څه دي نه خو لیکن زما قرب او زما د تعلق چې راغلی دی چاته خو به زده کول ما د چا نه زما دا مشران دي لهذا تاسو ونه کوئ چېرته مجاهد امام بخاري درته دا پیغام ورکړ وقال مجاهد سره چې ګورئ خپل په مشرانو باندې اعتماد همیشه مولانا رومی چون خدا خواهد که فردا کس دارد مهلشان در طعنه پاکان زند وی سجدگاه را ترک نزشکی روان سجدگاه را ترک نزشکی روان ارے دشوی پاسا خدای ته وچاړه خدای ته وچاړه اے خدایا چې ما اے خدایا ما د دې بدګمانۍ نه ما وساتې او د دې بدګمانۍ نه ما خلاص چې څو جوړلي نه دي ستا د زړه نه دا ګندګي بار ته نه وځي دا پیغام ته امام مجاهد په حوالې سره امام بخاري راکړ ومن قال حدثنا احمد بن اشكام قال حدثنا محمد بن فضيل ان عمارة بن قعقاع ابي زرع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال درې پیغامات درته امام بخاري درکړ یو د کردار بل د گفتار بل د اعتبار یو څلورم پیغام راته راکړ ته چې د معاشرې ته ځې که نه نو دا یاد ساته دې معاشره کې به ته چې یو کار کوې
ستا قلب دا مشکات النبوة سره شو نو دا چې ټول خلک ستا هم خیال شي تا خلاف شو منصوبې جوړېږي پلانینګ ورکېږي هو ته د یهودو یو نظام وي هغې سره ستا د مفاداتو دپاره به کوشش کېږي نو ستا د ضمیر امتحان چې اخیستی کېږي هغه په مادیاتو سره اخیستی کېږي یاد ساته باطل به ستا د خوله معلومه کړي کې څومره نوړی راځي دا نوړی به په مختلفو طریقو سره تا ته پیش کېږي او قرآن هم دا معلومېږي چې همیشه دپاره باطل چې د حق پرستو په مقابله کې راغلي دي نو لومبۍ کوشش یې دا کړی چې د حق پرست خریداري وکړي په دې میدان کې بلقیس ته خط راغی سورہ نمل کې واقعه ده حضرت سلیمان علیه السلام ورته پیغام ورسول پیغمبر الله تعالی علی واتونی مسلمین بدمعشی نه منو خدای تابعدار شه راځي تسلیم شه بلقیس ملکه هغه د پارلیمنت اجلاس راوړ وبرلمان خطاب يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تختصنا بغير في سلامكم أيوة بادشارة خطرة لدني الله تعالى ولي واتوني مسلمين بادشاهم تابعين كل كي سوكم كلمة توخي خبروك سوكم دي ميدان فيه برلمان كم منبران دي وقت قاضى سرا نورتي نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قلت هوي سيب من طاقتور خلقي جنجو خلقي جنگ دے خطر کی سرکولے شو فیصلہ ستا پلاس کدا حملہ کی کو قابلیت ہوں خلاقہ دو دیر اوخیار خطا بلقیس دیر اوخیار ہے قرآن گواہی کی دے پر اوخیار توبان دے دھورتوئی ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا عزت اهلها ذلہ وكذلك يفعلون جنگ خشے مدے جنگ مغوڑا ہے جنگ تتاسو قتل دا افغانستان روان کو دا شام روان کو سے دا عراق روان کو دا لیبیا رات روان اکڑا اور فلسطین کی تاو قتل اسرائیل ظالمانو درندگانو دا آغا دا فلسطین مسلمانانو سرسو اکڑل کہ انسانی آغا زلیل التا انسانی زلیل لحیا ورزی کہ دا کم مظالم تو جوری كل الدنيا تستقوى المتحدة دا غير مزمت کی اغورتا هذه وجنا زخكاركو دا درندگی دا بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون يرى جنگونه خکارنے تو جنگونه کی سره خرابیږي ملکونه تباہ کیږي کوئی ماره چل راځي وسنګا إني مرسلة إليهم بهدية فنظرة بما يرجو المرسلون ودا چې ورکو د سليمان عليه السلام ته بل گفت واسطو چې دا گفت قبلي کړه نو کله گفت قبول کړه په شلار کېږي پیسې کولی کړه نو څه زمي کته افسري کته یو وحدیداري ورنګه به کرپشن ولا ستاسو زمي قیمت لري څومره وړای غواړي بس چې نوړی یو ځل ستا خولۍ معلومه کړه چې دومره نوړی باندې بکېږي بس بیا څه خبره ده لارې معلومه کړه دلته إني مرسلة إليهم بهدية معلومه ده چې قرآن باطل به ستا امتحان تا د ضمیر امتحان اخلي زما خوږه فاضله وروره من وړای نه سلیمان علیه السلام ته یې واستو مفسرین لیکي وایي کوم وفد ځي د سونې او د چاندي دا ټوکړي موکړي نن سره د خړې دي او دا روانې کړي دي او دا گفت په تور باندې نو چې هلته ډېر سلیمان علیه السلام ته وخت راغله دومره ځای پورې روډ چې دی دا د سونې او د چاندۍ نه منځ کې سونه ولګوئ چارچاپېره چاندي ولګوئ خره پرې ودرئ چې امتیاز یې پکې
سړي چې دا ځان سره دا ټوکري موکري اغوستي دي بریفکیس یې بکسې د هغه وخت یې ډکې کړي دي لکه چې دننه شول موږ خو دا سونه ډېره قیمتي ګڼو او دا دلته ګیفټ په طور باندې راړله دا خو داسې دربار دی چې په دې دربار کې په دې میدان کې دي سونې چوالي او په چاندۍ باندې خلک امتیازي کوي هېڅ قیمت دی هو سلیمان علیہ السلام خلاړل سلیمان ورته ویل تمیدونني بمال خاخا تاسو ما په پیسو غولوئ تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلهم صابرون نستغفر الله تقومون زمین قیمت ولا لګا زما خوږه فاضل وروره ته چې معاشرې ته ځې نو ګوره ستا د ضمیر قیمت ولګي خو ته به ابو هریره اخري راوي درته راوړو ته به ابو هریره آیډیل ګرځه ابو هریره د دنیا د مسایلو نه متاثر کیږي ابو هریره په عیاشۍ نه متاثر کیږي خپل د غریبۍ سره پخه یارانه ده او داسې مضبوطه یارانه ده و چې د وخت ډوډۍ ملاویږي دې ته نه ګورم چې سبا دې وجې نه ما خوږ وروره کله له خدای اسباب به راکوي ولې نه دا ستا په دې قدمونو کې پراته دي دا ستا په دې قدمونو کې دنیا زما دا ایمان او عقیده دی که ته یو خدای ته ځان ورکړې او خپل د دې زړه تطهیر وکړې صفایي وکړې او دې کې صرف د روح هغه غلبه او حکمراني په دې باندې راشي ستا گفتار او کردار دا د پیغمبر گفتار او کردار وګرځي تو په دې میدان کې د صحابه او ترجمان وګرځي او ته په دې یو غم باندې کړي چې دا د خدای مخلوق چې کوم باغي مخلوق دی دا به د خدای سره څنګه جوړاوم او دا بېوفایي چې کوم سوسایټۍ کې دا به د خدای سره په وفادارۍ باندې څنګه بدلوم که په دې غم باندې ککړ شي زما د قسم په خدای وي دا د خدای د غیرت مسله ده ستا رزق به تا ته نور څه چې پښتو کې به د دومره دنیا وګرځئ چې ته یې سمبالولی نه شي دا زما د رب موږ له څوک راکوي موږ له څوک راکوي موږ یونیورسټۍ چې د حکومتونو په پوچ باندې ولاړ دي که ملازم دی که استاذ دی هغه چغه لګي ماته تنخواه نه ملاوي زما دا استادان ناست دي مینه خدای 2 کاله وشول زه په فخر سره وایم چېرته دي یو استاذ و چې که دا نه دي درخواست ورکړي کېږي زما تنخواه کمه ده زه دلته مړ شلم او نه چېرته په دې 2 کالو کې دا تنخواه چېرته لیټ شوې ده خدای دومره وعده الله اکبر قسم درته خورم قسم جهانسکېږم نه په دې کې کله 2 ورځې کله 3 ورځې تنخواه کوي موږ څخه یو پیسه نه وي لیکن چې کله د تنخواه ورځ راځي خدای هغه تنخواه د داسې طرف ته راورسي چې زموږ په خیال کې هم زموږ د خدای هغه قدرتونه په دې مدرسه کې په سترګو ویني زما خوږه فضل وروره دا 8 کاله په دې ماحول کې تېر کړو خلکو له ډوډۍ نه بیرېږي خلک د ډوډۍ پسې مړه شول اوړه ګران دي دال ګران دي غوړي ګران دي او زما خوږه فاصله وروره ته په دې 8 کالو کې خدای د دې نه بې فکره کړی نو ته چې نن میدان ته ځې نو هغه د خدای حکومت ختم نه دی خدای ریټایر شوی نه دی د خدای په دربار کې ګراني نه ده راغلې وسایل ټول د خدای په لاس کې دي هغه چې تر ننه پورې تاله د غیبه نه پیسه راکول او خوراک یې راکړ نو هغه تاله په آینده وخت کې هم راکولی کېږي راکوي به خو ګورې ته دوکه نه شي خپل مقصد دنیا کې د بچو غم کوونکي ډېر دي د اولاد فکرمند ډېر دي د خاندان فکرمند ډېر دي ته په دې میدان کې د خاندان غم مه کوه د خاندان فکر مه کوه ته د خدای د مخلوق فکر وکړه دا زما د استادان څومره تاسو ته مخامخ ناست حرام خپل د بچو نه ستا د دې بچو تربیت مخکې دی خپل د بچو نه خپل بچي که دې کې راشي خو ډېره ښه ده
دا چرته نه چې زما بچي له دا درس کې زما بچي ته به دا استاد داسې وي زما بچی له به دومره نه دا بچی دا زما بچی دی زما که نسبي دی او که روحاني دی دواړه بچو ته د استاد په یو نظر سره ګوري ته به دنیا ته په دې نظر سره ګوري نو ګوره تعالی به داسې ښکلی رزق راکړي چې سنبالولی به نشي ګوره د دې نه بې فکره اوسه دا د خدای د غیرت مسله ستا نوکر تا نوکر ته خواهش ته تمنا دا کوي چې دی دې ښه کپړه وویني دا بې غیرته مالک وي چې هغه نوکر وږی ساتي دا بې غیرته مالک وي چې هغه نوکر مثال په سره چې یاره پرېږده دی دې ذلیله شي نه زما نوکر دی زما خادم دی زما لاسکي دي نو ته د هغه د هر ضرورت خیال کوي او ته په هغه باندې چې هغه ستا دپاره ته هغه ستا دپاره کله قرباني پیش کوي نو ته د زړه غوښې هغه ته پیش کوي ته د هغه دپاره هر څه ته تیاري وینې دویلو ته هم تیارې زما د رب د تا نه ډېر غیرتي دی دی به ای زما خوږه فاضله وروره په دې هغه شه هغه به په تا باندې غیرت وي چا څه به وګیا نه پاتې کېږي دا به هله کې چې ابو هريره صاحب او ډېر ښه طور باندې استعمال حدیث دی ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حبیبتان کلمتان یو دو کلمې دي دا هغه نحوي تحقیقونه درنه کلمه څه ته وایي هغه علمي مباحث درسګاه کې نه کوو بخاري په دې درس کې عام خلک دي کوشش دی چې عام خلکو ته پیغام ورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان نو دوه کلمې دي حبیبتان الی الرحمن خدای ته ډېرې خوښې دي خفیفتان علی اللسان ژبه باندې ګران دي ژبه باندې ډېرې اسان دي او ثقیلتان فی المیزان قیامت پر ورځ کې تول کېږي هلته به ډېرې ګران دي هلته به ډېرې درنې ثقیل ثقل بوج ته وایي درنې به وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایي چې ګوره دوه کلمې دي دوه جملې دي دې له خدای درې صفتونه ورکړي دي یو دا د حبیبتان الی الرحمن خدای ته ډېرې خوښې دي حبیب محبوب خدای ته خوښې دي خدای مینه ده ورسره او چې کوم ژبې نه دا کلمې راوځي خدای ته دا سره خوښي محبوب شي نو خدای ټول انسان خوښ دی ولې رب دی او رب د مخلوق سره ډېره مینه ساتي حدیث کې راځي وي دومره مینه ساتي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي سل درجې مینه وه یو درجه په دې دنیا کې تقسیم شوه پلار د زوی سره زوی د پلار سره ښځه د خاوند سره خاوند د ښځې سره او دا مینې چې دنیا کې تقسیمیږي دا د 1% اثرات دي او 99% مینه خدای خپل د بنده سره ساتي دومره مین دی په دې بنده باندې کافر کولی نه وي د کافر خدای ته خوښ دی ګورې بنده یې دی که نه ظلم نه برداشت کوي د سره به ظلم نه کوي انسان د معاشرې انسان دی ظلم ورسره نه کوي او د دې مثال د علماو داسې دی لکه یو سړی یو دوه زامن یو ډېر وفادار دی او بل بې وفا دی یو پلار سره بد کوي بل پلار سره ښه کوي خو که څوک دغه کوم بچی پلار سره بد کوي بله څپېړه ورکړي نو پلار ترې خفه کېږي وایي ظالمه زما سره بد کوي ستا زما د بچي سره څه کار دی خدای داسې په دې کافر باندې ظلم به نه کوي نو خدای ته ټول دی لیکن ایمان والا چې راشي والذین آمنوا اشد حبا لله دا د خدای مینه ده سره ډېره زیاته شي ده سره ډېره زیاته شي نو دا کلمې خدای خو د بنده سره مینه ده خو بنده کې دا احساس نشته چې خدای زما سره مینه ده دا کمی ده دلته اوس نو اے بندے یہ احساس پیدا کر کہ اللہ مجھے محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے دا درد کله پیدا کوي تاسو مې دا درد بهله پیدا کوي چې زړه دنیا صفا شي دا آینه چې ځل صفا شي که نه نو په دې کې مخ ګورې
نو بیا به پوره نقشه درته ښیي او چې ګنده آینه یي ښایسته مخ پکې ګورې نو هغه به دې ښکاري چې د زړه آینه دې صفا شي اوس د الله حکمیت او د الله قدرت او د پیغمبر د رسالت نقشه به دې کې لیدلی کېږي نو ستا په دې زړه کې به بیا د الله سره مینه او محبت شروع شي د دې مینې اثر به دی چې ستا د خولې نه به وګرېږي سبحان الله الله اکبر خدای ډېر لوی دی مجبوره شي د دې زړه نه ځکه د زړه آینه دې صفا شوې ده پیغمبر وایي دا کلمې چې د کوم خولې نه وځي نو پوه چې دا سړی خدای ته ډېر محبوب دی نو دا د محبوبیت نښه ده چې د هم خدای سره ځکه الله چې انتخاب وکړي نو خپل د نوم توفیق هغه ژبې له ورکړي نو حبیبتان الرحمن او چې مینه شله نو مینې کې شی اسانېږي ګران یې اسانېږي نو بیا خفیفتان علی اللسان بیا دا مینه په دې ژبه باندې او صاحب دا کلمې اسانې شي د مینې وینا ده دا مینه سړي داسې ګران اسانې او بیا د مینې ګزار خو ډېر دروند وي که نه نو ثقیلتان فی المیزان بیا د قیامت په وزن کې به دا ډېر باري به وي ډېرې درنې به وي دا کلمات کوم دي تاسو ووایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بس اخیری پیغام د دې حدیث نه فاضل ورور تاسو هم ملاو شو او زما خوږو مسلمانانو ورونو تاسو هم ملاو شو ما ته هم ملاو شو ټولو ته ملاو شو چې په دې زړه کې د خدای مینې لازم ورکړي بس دا یو دا زړه چې مونږ الله راکړی دی که نه وایي مینې له راکړی دی خدای دا ما سره مینه کوي دا دې لاندې راکړي چې دا زړه به ته منصب ته ورکوي عهدې ته ورکوي دا زړه تا له دې لاندې راکړی چې دا به چېرته پیسو له ورکوي دا زړه به دې لاندې راکړی کاروبار له به ورکوي دا زړه تا له دې لاندې راکړی چېرته زلفو ته یې ورکوي او د دنیا زیب زینت ته یې ورکوي او د دنیا هغه خوبصورتیانو ته دا زړه ورکوي دا زړه تقاضا یو ده عدل او انصاف دا دی چې دا زړه یو خدای ته ورکړه او دې زړه کې د الله نه ما سوا بل چاته ځای مه ورکوه دغې ته توحید وایي چې د خدای په زړه کې یو په زړه کې د یو خدای راشي او د خدای سره بل شریک نه وي دغه توحید دی چې ستا په زړه کې د الله تصور د الله وحدت د الله عظمت راشي او انسان ته دا زړه ورکړی دی نه دی نن ما او تا دا زړه دا څه شي ته ورکړی دی لوګونه سوچ وکړي 24 غنټې کې د دې روح دپاره څه کوي د الله دپاره څه کوي او د غیر الله دپاره څه کوي اوس سوچ فیصله په تا ده چې دا زړه دې الله ته ورکړی که غیر الله ته ورکړی دی د 24 غنټې یو جایزه وکړه یو موازنه وکړه په دې 24 غنټه کې تا خدای له څه ورکړو تا د خدای دپاره څه وکړو او بیا د غیر الله دپاره څه وکړو بس که تا یقین راغی چې اوهو زړه ما له راکړی ما خدای له ورکړو برک شهر کامیاب شنلی او کدای چې دې څلوېښتو غنټو کې تا د زړه کې د الله تصور نه راوستی نو بیا د حالت قابل رحم دی بیا درندګۍ کې پروت انسان ته دا زړه چې خدای ورکړی دی که تاسو ته وایي دې له خدای هم دی ورکړی قرآن وایي انا عرضنا الامانة على السماوات مواد د مشکلات القرآن دی خدای موږ په دې اسمان باندې یو امانت پیش کړ اسمان ته موږ دا امانت واخله هغه ویلي نه د دې امانت چتونې کې دی دا لوی سیارې درلود چتولی شم دا لمر او سپوږمۍ درلود چتولی شم عرش ته چتولی شم خو امانت ته نه یم قرآن وایي انا عرضنا الامانة على السماوات والارض ځمکې ته یې د امانت اوچته ځمکې یې خدای دا څومره امانتونه دي ما نور ورکړل ای قبول کړل دا ستا د نن سبا دور کې سونا او چاندي دا ستا پټرولیم دا ستا ګیس او
د دنیا قیمتي ګټې او قیمتي څیزونه ځمکې زه یې ورته ورکړم د امانت نشي اوچتولی دا ډېر ګران کار دی د امانت وروهو غرونو ته یې ته قبول کا غرونو یې صاحب دا هم نشم قبلولی ما هم نه په دې کې قرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ټول انکار وکړو موږ نشو اوچتولی واشفقنا منها د امانت نه ویریدل علماء د امانت وڅه شي مختلف توجیهات راغلي دي صوفیا یو توجیه کوي وایي د دې امانت نه مینه وه دې ټولو ته فرشتو ته هم فرشتو کې تابعداري ډېره ده لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون خو د مینې هغه نمو پکې نه راځي غرونو کې تابعداري شته ځمکه کې تابعداري شته اسمان کې تابعداري شته خو هغه مینه چې خدای دې کائنات ته پېښ کوله چې دا زړه ماله راکړه نو دې دې ته تیار نشه ولې مینې میدان ډېر مشکل دی خو د مینه د ازمایش نه ډکه دي یوه د ځمکې او اسمان ټول انکار وکړو وحملها الانسان انسان میدان ته راغی اے رب کائنات زما د وړوکې غوندې زړه دا ما دې ته پېښ کړی دی زه د دې مینې له تیار یم نو دا مینه یې د کائنات په ځای باندې انسان ته حواله کړله او بیا د دې ځای کوم ځای جوړ کړو دا زړه دیو دې نه دې دین ته زړه ورکړي نو ته چې د زړه ورکړې بیا د انصاف نه دې کار واخیست وحملها الانسان انسان دا اوچت کړه قرآن مخکې ورته کې وي انه کان ظلوما جهولا یاره دا انسان ډېر غټ ظالم دی او ډېر غټ ناپوهه دی بظاهر آیات ته مشکلات القرآن نه دی بوج اوچت کړه قرآن ورته بیا وایي ظلوما جهولا هی هی قربان شم د صوفیاو نه صوفیا وایي اره عاشق همیشه دپاره چې وي دی ظالم وي ځکه دی د ځان سره هم ظلم کوي دا بوج اوچتولی نه شي خو وایي زه عاشق هم د ورته ملادف کړي نو دا ظلومن او جهوله د انجام نه بې خبر وي عاشقو نو جهوله او ظلومه چې واخلي دا د عاشق کردار وي نو انسان ته دا دواړه صفتونه په ده کې شته دی انه کان ظلوما جهوله ولې عاشق دی عاشقان شئ خو د چا د حضرت خیټې نه د ډوډۍ نه اباسې دی او غویانو خوري راکوي به د الله د منصب او د عهدې نه د مادیاتو نه د یو غیر محرم د ښځې د زلفو د مخ عاشق نه شي نارواو کې پرېنوځي یو عاشق شه د هغه حسن کوم حسن چې په کائنات کې دا حسن پیدا کړی دی او دا حسن په کائنات کې د هغه د حسن جلوه ده او د هغه د حسن منظر دی او د دې حسن مظهر کامل چې واخلي هغه آقا نامدار صلی الله علیه وسلم ګرځولی هر مورا شوی یوسف حسن په حسن و د یوسف په حسن باندې د مصر ښځو لاسونه کټ کړل لیکن کله چې محمد رسول الله د حسن مظهر وګرځو نو په هغې سره زړونه کټ کېدل شروع شي نن ما او تا ناست یو 1500 کاله پکې تېر شول او د پیغمبر محاسن چې راځي په محفل کې خوشبويي محسوسېږي انه نو اصل څیز دا دی صوفیا په دغه محنت کوي چې زړونو ته مینه پیدا کوي مینه د الله پیدا کوي دیو جن امام بخاری اخیری حدیث ته راړل کلمتان حبیبتان الی الرحمن خدای ته ډېر خوښیږي دیو جنا زړونو کې صفای کوي ګندونو نه نن چې لاړ شي ست کې زړه سره خدای توبه وکړي هیڅ ډول ضرورت نشته د دې شریعت چې درته کوم حکمونه وایي دغه حکمونو سره ډېر په اطمینان سره دغې ته سر وتړه بس ستا مینه د خدای ته ته ګوره چې خدای تا ځان ته نږدې کوي او دومره مینې والا دی دومره مینې والا وایي بنده ته چې ما دلته یاد کړې د مینې نه زه به په اسمان باندې فرشتو کې ستا تذکره وکړم او ته چې ما ته داسې راشي زه تا ته په منډه خیرالي ته راشم دومره مینې والا دی او د مینې دې دلیل ته یې ګورې نه ما او تا څه کوو په دې ورځ او شپه کې څومره نافرماني کوو څومره ناروا کوو
خو چېرته یې د ډوډۍ نه محرومه کړي نه وي بغاوت نه یې مني بیا ډوډۍ ورکړي نو د خدای مینه د ټولو نه قیمتي مینه ده اخري پیغام د دې حدیث نه دا راغی چې زړونه صفا کوي او په دې زړونو کې خدای ته مینې ته ځای ورکوي حدیث کې راځي صوفیا او دا حدیث راغلی دی وی القلب عرش الرحمن وی دا زړه چې دی که نه دا د خدای عرش دی چې د زړه کهینه صفا کې نو د خدای مینې ته دې ځای ورکړه د دې اثرات به سي ستا په ژبه باندې د خدای کبریا بیا به ته نغمې د دنیا نه وایي بیا به نغمې هغه به د مادیاتو نه وایي بیا به نغمې د یو منصب او د عهدې نه وایي بیا چې کومې نغمې ته وایي هغه به سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ای خدای ته پاکې ای خدا په کائنات کې خو صفات ټول ستا دي اے اللہ پاکی تو ډېر لوی بادشاہ العظیم اب هله کېږي چې تا د زړه دنیا صفایي اخري پیغام زما خوږه فاضله ګران قدر مسلمانانو ورونو چې تاسو دې محفل ته راغلي یئ دا پیغام د ځان سره ویسئ چې زړونه صفا کړئ د خدای مینې ته ځای ورکړئ په دې خبرو اکتفا کوم الله دې زموږ دا فضله صرف جامع عثماني د پاره نه بلکې پورا امت لپاره قابل فخر سرمایه وګرځي واخر دعوانا الحمدلله